تاسې ډېره مننه ډېره شکریه ستاسې زموږ دې احتجاجي کیمپ ته راغلاله. موږ خو په کورمې کې دا یو سوچ دی صدر صاحب یو لوی فکر دی څه دغه بې دغو څو میاشتې مخکې دا اعلان وکړل په بلیشخیلو کې دا یې راغلله د جمعې ورځ خبرې وکړلې وویللو چې یاره بلیشخیله ته یې چل وکړه څه ته په ورنګ په څوکاني باندې ورخېجه او پنځه پنځه جنازې ورکوزوه. د مونږ حکومت دا مطلب دی که په دغه وخت باندې دا وطن هغه وي د ځیلاوي نو په کار دا شی دی چې د دغو څوکانیو د دغه لخلیتاشي ته د څوره مړي شوي دي دا دغه غوث صاحب وکړل و بې دغو نو په کار دا شی دی چې دغه غوث صاحب نه د دغو مکمل حکومت پوښتنه وکړي مکمل حکومت دغه ګریفتار کړي که حکومت پې واس رسېږي اوس پې سوچ وکړي واس پې ورسوي که بیا پې نه رسېږي نو تاسې پوه شوې چې بیا د دغه غوث صاحب حکومت دی دلته د ایران حکومت دی بیا دې کې شک نشته که بیا د پاکستان حکومت وي نو پاکستان کې غټ غټ افسران ګرفتار شوي دي په کار دا دی چې غوث صاحب د اقتصاب ته راولي ویلې چې دا غوا د کورمې هغه وه دا د ټول سوني شي هغه دا د سینه په کار څه دا څه یې ملا دی د دې څه دماغ چېرته و که نه و څه دې دا د جنګ اعلان کوه د دې دماغ ملا خو داسې اعلان خو هغه نه کوي د پیش نماز نه کوي دې په کار دا شی دی چې دې کورمې کې امن غوښتی وی کورمې کې امن ډېر په مشکلاتو راغلی وه کورمې کې چا اصلا نه شوه وچتولی هغه څه تا اعلان وکړل تا بلیسخیل روچت کړلو 500 کوره بلیسخیلو کې تا د ما د سوني هغه کړي دي غیر آباد کړي دي تا ما ته اوسه پرې نصاب راکړی دی یو د دا ویلي دی چې یاره په کار دا شی دی چې دا خوند د سوني خو دلته جایداد شته پړه چینور کې د سوني جایداد یې ټول ونه بهر کړی د کیل کړی په کار دا شی دی چې تا ویلي دی تا جرګه کړې د معاملیانو سره غلی چې یاره ټول سونیان دلته بحال شي هغه نه وروسته به د مو تاسې که د شور کویر کونځې په هغه باندې به د مو حساب کېدل خبره په مرې معاهدې باندې به د مو حساب کېدل که ته وایې چې د انګریز هغه تا د انګریز غلامي کړې دی ته غلام یې اهلیتاشي پاتې یې چند ضرورت لپاره تا ته انګریز لیکل کړي دي ما انګریز ته په هغه وخت باندې جنګ کړی دی ما انګریز ته حکومت څه شانه به شانه ولاړم ما د حکومت هغه کړی دی بیا دغه تا د نن د ما حکومت هغه ته لاړو باډرو ته لاړو تا دلته مرغۍ چینې دغې هغه ته راکوز کړل تا د ما د حکومت څوره نقصان وکړل تا د ما د ارمي څوره نقصان وکړل تا د ما د حکومت ټوله تنخوا هر شی دغه ځای کې ضایع کړل د ما حکومت د باډر دی تور لګیا کړل ته دلته ته دهشتګردي یې د ایران هغه یې ایجنټ یې تر دهشتګردي جوړې تا جوړه کړې دی ته د حکومت کورمې کې ته دویم حکومت جوړې ده ما ته پاته دی ته خدای دې نصیب کړي پاک ارمي شته پاک پاو شته تا ته به چاپېړه میلېږي هغه به یاد لري ته انشاءالله یاد